إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نن زمانگ د تقریر موضوع ده د خپل خزي خبر ته غوږ کېښودل او هغې سره خبرو کولو له وخت ورکول. د خپلو ښځو سره د ښایسته ژوند تېرولو یو صورت دا هم دی چې ته د هغې خبرو ته غوږ کېږدې او هغې سره خبرو اترو له وخت ورکړې. د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم په باره کې ډېر روایت داسې راغلي دي چې خلاصه یې دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم بیبیانې به هره شپه د هغه بیبي کور کې راجمع کېدې د کومې سره چې به د نبي صلی الله علیه و وسلم نمبر او هلته به یې کله نه کله یو ځای د شپې ډوډۍ خوړله. بیا به هره زنانه خپلې کوټې ته واپس شوه او نبی کریم صلی الله علیه و وسلم به د ماسخوتن د مانځه نه پس خبرې بدې ګڼنې سوا د خپلې بیبي سره د خبرو کولو نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم به خپله هم د ماسخوتن د مانځه نه پس په خپلو بیبیانو سره خبرې کولې او هغوی له به یې وخت ورکولو. لکه یو حدیث مبارک کې راغلی دی عن انس رضی الله تعالی عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9 فكنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم 9 بیبیانې وې. نو د هغې په میاشت کې به یې نمبر تقسیموو. نو اول نمبر والا بیبي کره به دوباره په 9مه شپه راتلو او دا بیبیانې به هره شپه په هغه کور کې راجمع کېدلې کوم کور ته چې به په دغه شپه راتلو. دغه شان د صحیح بخاري او د صحیح مسلم یو اوږد حدیث مشهور حدیث دی چې نوم د ام زهره باندې په هغې کې عایشې رضی الله تعالی عنها د 11 زنانو قصه بیان کړې ده چې هر یوې د خپل خاوند خبرې کولې او نبی صلی الله علیه و وسلم هغې ته غوږ ایښی. نو ګوره دومره اوږده قصه
د 11 زنانو هغې نبي صلی الله علیه و وسلم ته بیانوله او هغې ورته ښه په آرام او سکون سره غوږ ایښودی او هغې خبرې ته توجه ورکړه. نو دغه شان هم موږ لره هم پکار دي چې د خپلو بیبیانو خبرو ته غوږ کېږدو او د هغې قدر کوو او هغې سره خبرو اترو له وخت ورکړو. دغه شان په یو روایت کې راځي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د خپل ترور میمونې رضی الله تعالی عنها کره شپه وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د ماسخوتن د مانځه نه پس د اهل سره څه وخت خبرې کولې بیا ویده شو. دغه شان ابن کثیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي د هغې ترجمه دا ده نبی کریم صلی الله علیه و وسلم به د خپلو بیبیانو سره ډیر زیات په نرمۍ خوش اخلاقۍ او خنده پیشانۍ سره ژوند تېرولو. هغې به یې خوشحاله ساتلې، د هغې سره به یې مزاح او خوش طبعې کوله، فراخه خرچه به یې پرې کوله، هغې به یې خندولې. تر دې چې داسې هم وشوه چې هغې به د ام المؤمنین عایشې رضی الله تعالی عنها سره په منډه کې مقابله کوله، په دې سره یې مینه زیاته شي. هغې فرمایي ما سره نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په منډه کې مقابله وکړه، نو زه ترې وړاندې شوم چې دا زما د بدن د درنېدو نه مخکې وه. بیا چې کله زما بدن دروند شو نو بیا یې را سره په منډه کې مقابله وکړه او هغه رانه مخکې شو. نو وی فرمایل دا د هغې منډې مقابله کې شوه چې په کوم کور کې به نبی صلی الله علیه و وسلم شپه کوله، نو ټولې بیبیانې به هغه کور ته راجمع شوې. نو بعضې وخت به یې د هغې سره خوراک وکړو، بیا به هره یوه خپل کور ته لاړه او د خپلې بیبي سره به یې په یو څادر کې وده کېدو، څادر به یې کېښودو او په لنګ کې به وده شو. او کله به یې د ماسخوتن موزو کړو نو خپل کور ته به یې لاړو او د خپل اهل سره به یې د وده کېدو نه مخکې څه وخت خبرې وکړې. په دې طریقې به نبي صلی الله علیه و وسلم د هغې سره مینه کوله. نو خوږو مسلمانانو موږ ټولو دا سوچ پکار دی چې موږ خپلو بیبیانو سره څنګه سلوک کوو. نو آیا په دې کې داسې ځوانان او بوډاګان داسې دي چې کور ته راشي ته به وایي چې یو منظرې راغی او یو ټول ترې په یریږي، د خبرو څه انداز ورسره نه وي او هره ښځه د خپل خاوند نه داسې یریږي، ته به وایي چې یو درنده کور ته راغی. نو لہذا موږ لا دا خیال ساتل پکار دی چې زموږ خوږ نبي کریم صلی الله علیه و وسلم چې په دنیا کې چې کوم انسانان دي نو د هغوی د حضور صلی الله علیه و وسلم درجه د ټولو نه زیاته ده. نو موږ وګورو چې هغه د خپلې بیبي سره په منډه کې مقابله کوي او موږ څنګه خپلو بیبیانو سره سلوک کوو. نو دا موږ لا یو سوچ پکار دی او الله تعالی دې موږ لا په قرآن او په حدیث باندې او د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په نقش و قدم باندې د تلو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.